محترمو جناب رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله د هر مشر نه تپوس کوي د خپلو ماتحتو کسانو د هغه کسانو باره کې به تپوس به الله کوي کم خلک چې د لاندې د اډر لاندې عزتمندو نن سبا په هر کور کې د کور چې کم سربراه وي د کور چې کم مشر وي او د ماتحت چې کم کسان وي د دغه ماتحتو یعنی د اډر لاندې چې څومره خلک دي د دغه خلکو تپوس به الله تعالی د قیامت پر ورځ دغه مشر نه کوي چې آیا دغه خلکو د حق ادا کړی که نه ادا کړی عزتمندو همدغه شان دی نن سبا موږ ډېر کمزوري یو ډېر په خسران کې یو نن سبا مسلمان د خپلې کور والا حق نه ادا کوي د خپلې بیبي حق نه ادا کوي دغه بیبي د دغه خاوند سره ډېر د تکلیفونو سره ژوند تېروي ډېر د مصیبتونو سره تړلی ژوند ورسره تېروي خو خاوند د دغه خپلې ښځې حق نشي ادا کوي حال دا چې د ښځې حق په خاوند باندې دا ډېر لوی دی اگر که خاوند یې چې یاره خو نه د خاوند حق زیات دی الله جل شانه هر مسلمان له خپل حق ورکړی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په میدان کې به الله جل شانه د ښځې د حق تپوس د خاوند نه کوي په دنیا کې د مسلمان سره زیاتی کړی نو الله جل شانه به درته تپوس وکړي خیر دی یو کال دوه کاله زیاتی به دوسه کړی وي خو د خپلې کور والا سره خو د یو سړي 50 کاله 40 کاله عمر تېر شوی وي نو که دغه سړي دغه خپلې کور والا حق نه وي ادا کړی او د قیامت په ورځ باندې الله جل شانه ستانه د دغه خپلې کور والا حق کې نه د 50 کالو حق وغواړي نو تا سره به څه جواب بیا هغه حق ورکړي عزتمند د هغه ورځې نه مخکې موږ له پکار ده چې موږ په دنیا کې د هغو خلکو حق ادا کړو د کومو خلکو حق چې په موږ باندې تړلی شوی موسی علیه السلام باره کې فرمایي نبي اعظم فرمایي چې موسی علیه السلام الله وفرمایل انشاءالله دا زه د ځان دپاره کلیم ویل جوړ کړم نو الله جل شانه ته وفرمایل چې موسی کله چې تو ګډې څرولې نو په دغو ګډو کې د تو سره یوه ګډه د دغه رمې نه وتښله او ډېر تکلیف یې در که سهار نه ماښامه بیر خو چې کله ماښام دې ونیوله نو په کان خو دا وه چې هغه تور اخیستی وه او لاسونه پښې ته مات کړي خو تو په هغې رحم وکړه او هغه دې کېمنډله کې دې نه ور او د هغې دې په پښو باندې زور وکړه نو الله ورته وفرمایل چې په دغه وخت کې مو ته د ځان دپاره منتخب وګرځولې چې ته به د مو ولي عزتمندو چې الله تعالی د یو انسان نه په دغه وړوکې خبرې باندې د ځان دپاره ولي جوړوي د ولایت دپاره منتخب کوي نو عزتمندو که یو مسلمان د مسلمان سره ښېګړه وکړي او بیا مسلمان د خپل کور والا سره ښېګړه وکړي دا ژوند په هغې طریقې تېر کړي کومه طریقه چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده موږ له نو څومره لوی شرافت او څومره لوی فضیلت عزتمند او ښځه به هم د خاوند سره سختي برداشت کوي ښځه به هم خاوند سره ښه تعلق لري ښځه نه هم نه دي پکار چې هغه د خاوند له داسې بد الفاظ استعمال کړي چې هغه د شان مناسب نه دي داسې نه چې صرف خاوند به د ښځې عزت اکرام کوي نه بلکې ښځه به هم د خاوند سره ښه تعلق لري ښه مینه محبت به ورسره کوي ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ښځې باندې د خاوند ډېر لوی حق دی حتی که چېرته د الله نه سوا بنده له سجده کېدلی شوی چې ما به ښځو له حکم کړی چې خپلو خاوندانو له سجدې کړي عزتمندو همدغه شان دی که چېرته یو زنانه خپل خاوند له دا الفاظ وایي چې تا موږ له څه کړي
الله دغه خاوند به خپل ژوند لوګی کړی وي ته په سختو تکالیفو کې به ځان ګر کړی د خپلو ښځو بچو دپاره خو بیا هم که ښځه داسې الفاظو ته وایي چې تا موږ له څه کړي دي علما فرمایي چې دغه ښځه د اویاو کالو عبادت ثواب ځان له خراب وګرځي صرف په دغه خبرې باندې چې تا موږ له څه کړي دي نو عزتمندو هر مسلمان له پکار دي چې هغه د خپلو ماتښتو حق ادا کړي د کور والا هم د خپل خاوند په ماتښتو خلکو ګرځي خاوند له پکار دي چې د خپل کور والا حق ادا کړي د خپلو بچو حق ادا کړي د هغه خلکو حق ادا کړي چې هغه د ده په ماتښته خلک دي